نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. دا سورة نساء ختم شو او سورة مائدہ نن شروع کی گی. سورة مائدہ نن شروع کی گی. پدې کې الله سبحانه وتعالى احکامات بیان کړی دي او د ټولو مفسرینو په نسبت باندې دا سورت چې کوم دی نو اخیری د احکامو په لحاظ سره اخیری سورت دی. پدې کې بعضی آیاتونه داسې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه تقریبا 1 ورځې مخکې یعنی هغه نازل شوی چې بیا د هغې نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او حجۃ الوداع کې د دې زیاتر حصہ نازله شوی دا او د حرام او د حلال ذکر په دې کې ډېر تفصیلی دی. په سورې نساء کې د حلال او حرام او ذکر راغلی او څه په دې صورت کې راغلی نو دې کې به د هغې بیان کیږي. الله سبحانه وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې بخون کې او مهربان دی. یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان مروړي دي اوفو بالعقود پورا کوي خپل عهد او پیمان وعده خپل پورا کوي. وعده چا سره وعده پورا کوي؟ 3 قسم وعده دي. یو وعده دارا چې الله سره مونږ په کلمه کې کوم وعده کوو لکه مونږ دا وایو اشهد ان لا اله الا الله مونږ دا زګوي ورکوم چې الله سره هیڅ شریک نشته وان محمد رسول الله او دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی. او چې کله مونږ دا خبره ومنله چې الله وحده لا شریک دی نو لومبه خبره خدای چې د هغه په عبادت کې به څوک نه شریک وي ولې چې هغه یوازې دی هغه سره به بل څوک په عبادت کې نه شریک وي اچا ته بل چاته به سجده نه لګو رکوع ورته نه کوو. او بل خبره دارا چې مونږ دا ومنله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی نو هغه چې کوم د الله احکامات را لېږي هغه به د رسول الله سلام په طریقه باندې مونږ پورا کوو په خپل طریقه باندې نه کوو کني هغه به الله ته بیا مقبول نه وي خوښ ورته نه وي. لہذا لومبه خبره دا شو چې د الله سره وعده چې تا کوم وکړه چې ما ایمان راوړی دی پتا باندې نو دا هغه
دا صرف دا ایمان وړل نه چې یا الله بس ته وحده لا شریک او محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو رسول له او ژوندۍ دی په خپل مرزه تیرو نه الله چې الله ومنلو دا ټول احکام بمني او بیا به هغه احکام د رسول په طریقه باندې مني په خپل طریقه باندې کې چې خپل طریقه ایجاد کې چې لکه الله پاک کوئی چې د سار مونږ کوي د ماسپخین مونږ کوي نو موږ د سار څلور رکعات وکړو فرض او 2 رکعات رسول الله سلام کړی دي او موږ څلور کو نو موږ په کې سجدي هم زیات یو کې رکوعګان هم سبق هم پکې زیات وي ولیکن د سنت نه خلاف شو لہذا دا الله ته خوښ نه دی همدغه 2 رکعات چې ته کې نو بیا باغټي زیاتې هم پکې نه کې او کمې هم نه کې چې یو رکعت کو یا 3 رکعت کو لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې با هغه د الله حکم پورا کې د ماسپخین 4 رکعات فرض دي نو 4 رکعات وکړو د مازیګر 4 دي نو 4 د ماقام 3 دي نو 3 وکړو 4 بنکو یا به 2 نکو لہذا دغه شانتي د ټولو احکاماتو ذکر دي نو دا وعده ده الله دې سره سره یوازې دا خبره نه ده دا موږ د مون ذکر وکړو دغه شانتي د زکات حکم الله فرمایي چا سره چې د 200 درهمو چې د هغه قیمت په نن سبا کې تقریبا 50 یا 55 یا 70 زره جوړیږي دومره پیسې بیا به زکات په خپل ورکړي یا به زکات اخلي نه غوري دا یاد ساتي اب زکات نه اخلي دا صاحب نصاب شو او دې چې صاحب نصاب شو دې به زکات ورکړي کله په هر قسم طریقې سره پیسې جمع کړي وي او دونه حد تورسي دي نو دې بولټه زکات ورکړي دلته کې الله پاک اوس دا فرمایي چې زکات ورکوي بیا رمضان در باندې راو د رمضان روزي به ني صحیح دا الله حکم دی تندرستی الله پاک او په مقام باندې می یعنی نه بیماری او نه سفر کې نو تا ته رعایت نشته ته به نشي ده بیا د حج در باندې فرض شو نو حج وکې ګوک پیسې پکړې لګي کار څه کې خو لیکن ته به دې ته نه ګورې چې یاره دا 5 لک روپۍ خو مانه په دې باندې لاړې شي نو زه بیا څه کوم او جمع کړي دي خو تا سره چې په یو وخت کې 5 لک روپۍ اوس په دې وخت کې راغی چې ته پکې پوره داخله کولی شي او خپل بچو ته 50 زره د میاشتې خرچه پرې خوري شي او د هغه ځای کومه خرچه چې 50 زره کې هغه ته دغه کولی شي او داخله مثال 15 لک روپۍ داخله چې 6 لک روپۍ تا سره یې نو تا باندې حج فرض شو اوس که چېرته غریب هم شو بیا دوباره هغه کال تا سره پیسې وي خو هغه تا پسې کیو لګولې بیا وروستو تا وی چې زه به بل کال له وکړم او دې نه که داخله لہذا اتانه بیا پسې کیو لګېدي چې ولګېدي نو تا باندې حج فرض پاتې شو باقي بیا ته غریب شوې خو لیکن حج در باندې دا یو داسې فرض دی چې دا په زندګۍ کې په هغه وخت په تا فرض کېږي چې کله د حج موسم راغو تا سره پیسې شته او تا ونکو به دا تا باندې پاتې شو نو لہذا د دې لپاره دا مؤخر کول نه دي پکار چې یاره د زوی واده مې دی او د لور واده مې دی او دا به ما هغه تقي دا به جوړو هغه به کوو او کور به جوړو د ضرورت خپل کور دې مشته بس هغه مناسب کور دی بس هغه تا ته دغه بس هغې باندې تاسو دا نور پیسې مه لګاو چې ستا پکې ضرورت پوره کېږي دانه چې ته پکې ټیلونه لګې او فرشونه پکې لګې او ته پکې ماربلې لګې نو بیا خو په هغې باندې لکونه کرونه روپۍ لګي لکه دا د ضرورت مطابق تا د خاورو کور دی بس کوټه ده او بس برابر ده بس ته پکې وخت سات تېرولی شي څنګه صحابو تېر کړی دی بس ټیک شوه حج وکړه بیا سره پیسې زیاتې شوې زکات پکې ورکوو بیا لګوه کور جوړو خو بیا هم اسراف نه پکار ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدترین پیسې وي هغه چې ستا په بلډینګونو او په مکاناتو باندې لګي بدترین پیسې هغې ته ویل ده چې هغه په کورونو او په مکاناتو او په بنګلو او په جایدادونو باندې لګي د دې دپاره الله پاک د دې فرمایلي بل یا خو دا خو د عباداتو خبره شوه اوس دې سره دا خبرې هم دي چې د الله سبحانه وتعالی د طرف نه څه بعضې څیزونه منې کړي دي الله چې دا به نه کوئ دروغ به نه وایئ دروغ به نه وایئ دوکه به چاله نه ورکوئ
رشوت بنا اخلي حرام بنا کوي اغلا بنا کوي یعنی څومره چې حرام کارونه د الله سبحانه وتعالى د طرف نه کومني دي لہذا دا تاسو نه کوي ردینه به من کیږي دا وعده تاسو الله سره کړی چې زه پتا باندې یا الله ایمان وروړم او تاسو پر رسول پیغمبر منم لہذا تاسو په پدی وعده باندې بیا قائم یې دا خو ته په خپل وعده ماته لکه مطلب دا چې دی حرام حلال تمیز نه کې او بس لګي او بس لکه دا ساوي غونته چې کوم دی نو دا کړی دي دلته کې الله پاک اوس د دې ټول دا عقد دی عقد بل دریم نمبر خبره چې کومه دا نو هغه خلکو سره دی وعده وکا د دوه کسانو په منځ کې معاهده وشوه وعده دی وکا چاته دی وی چې بې الکه د په پلان کې تاریخ راځم نو ته بیا ځان ولا راسه دا نه چې به سر چاته یې راځم راځم بیا اړو سره غم ني او اگر پته مې هغه د روټیم ته راکړی یا چین دل ته راکړی یا ستا په انتظار ناست یې چې ته غریب سلې نشي مثال تاسو یو سړی ته وی چې راځم سبا ما جګر راځم تعالی او هغه وست هغه به چرته ضروری کاری خو هغه تا نشي دغه کول تا تغه غونه کوي خزه ټیک شو زه تراشه زه به انتظار کوم هغه ناس اوس ما جګر مونږ کو کوړه په دولاړو د چایو بندوبس یو کو یار سي چوک یا اسستا په انتظار ناس دا غاړو دغه نشته خو لیکن هغه خپل کار مؤخر کو استا په انتظار ناس او ته دلته بیغمه ګرځي را ګرځي په بازار کې اړو دا نه مې کنه لکه ته بازار کې ګرځي یا کور کې ناشتي داغه خبره ته په کس ایره کتا چې رب دا خو ما سره خلینو خبره وستنه دا نه یا د پیسو یو معاهده تا چا سره وکا د لین دین چې دا به تعالی داسې درکو مطابق هغه په کس پوره نه کدارم د الله سره وعده ماته کا یعنی دا ټول وعده دي دا د مسلمان شان دا نه چې هغه خپل وعده ماته کی رسول الله صلی الله علیه و وسلم کفار سره معاهدی کړی وي د صلح نه مخکې معاهدی کړی وي چې کله بیت الله یعنی مکه معظمه فتح شوی نه و دا یې نه مخکې معاهدی د کفارو چا قبیلو سره کړی وي او مسلمانانو چا کافرانو سره کړی وي نو کله چې د کفارو اعلان د بریت وشو چې الله سبحانه وتعالی فرمایل چې بس اوس کفارو سره معاهدی مکوئ نو لیکن چې چا سره معاهده شي پای کې کال پاتې او شپږ میاشتې پاتې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پوره کړی دي کفر سره باوجود د دې چې هغه معاهده هغه کړی ولې هغه معاهده معطول د الله سره عهد معطول دي لہذا دا چې کوم معاهده شوی دي پکار دي چې په دې باندې تر اخره پورې قائم وي چې په کوم شرایطو باندې شوی دا شرطونه چې قائم وي نو هغه معاهده قائم وي که شرطونه قائم نه وي نو بیا هغه شرطونه ختم شو که شرطونه د کوم طرف نه مات شو نو ګناهګار هغه دی در طرف نه چې هغه شرط مات شو لہذا دلته بس الله پاک اجتماعي فرمایي چې تاسو عهد و پیمان یا وعده چې کوم کړی دي هغه خپل پوره کوئ نو موږ ټول قسم وعده په دې کې ذکر وکړو بعضې اوس تاسو د خپل عقل نه کار اخیستی شي چې به یو ذمہواري ما واغېسته لہذا ما بل سره وعده وکړو دا بیا پوره کړئ دا داسې نه چې بس تاسې ذمہواري والې او بیا بس بیا داسې آزاد ګرځئ اوس الله پاک فرمایي احلت لکم حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره بهیمة الانعام هغه چارپایان یعنی کم زناور چې موږ ورته وایو یا ډنګر ورته وایي څوک که نه او الا ما یتلا علیکم سوای د هغې نه چې کوم په تاسو باندې به اوس راځي او بیان کېږي به چې تاسو ته به اوس د هغې په باره کې وحي راځي نو حلال کړي دي الله پاک خو لیکن بعضې څیزونه داسې دي چې د هغې بیان تاسو ته الله پاک فرمایي چې زه کومه نو د هغې نه علاوه هغه بیا تاسو ته حلال وي او هغه به حرام وي لہذا هغې کې د حلال او د حرامو ذکر الله پاک فرمایي غیر محل الصید مگر ما غنی تاسو هغه ښکار لرا وانتم حرم په داسې حالت کې چې تاسو احرام تړلی وي مثال تاسو رواني په خواخو پیاده خلک لکه نه دا خو په جازونو او په دغه کې ځي په دې ساراګانو کې به روانو
نو د خوراک به مرته ضرورت دار څه ضرورت نو چرته سویا به ولي د بس په غشي باندې به وښتا فنیزه باندې به واله هغه به هغه ته چې کم دی نو ملاو شو بس هغه به بنداره کا د دې لپاره الله پاک فرمایي چې کله تاسو په احرام په حالت کې نو بیا بخکار نه کوئ ښکار په تاسو حرام دی نه به چاته خی چې دغه ښکار روان دی یو سړی دی هغه حج لنی روان هغه تاسو راسې روان دی او ته هغه ته ښکار اوښی او هغې ولي یې ذبح کي هغه هم ستا لپاره دغه ولې تا ورته ولې وکولو لهذا ته به ورته نه ښې هغه په خپله ولیدو او هغه اشاره به م ورته نه کړې لهذا هغه که په خپله ولیدو او ویویشتو او بیا وریتې کړو او راویوړو بیا ټیک شوه خو که دې ورته خولي اشاره دې ورته کړي هسې دې ورته داسې کړي نو بس دا م اشاره شوه بس ګوره الله پاک د سترګو زمونږ د هر یو څیز الله پاک فرمایي وایي ستاسو د سترګو د رپېدو نه وایي زه خبر یم تاسو خو په سترګو کې خبرې کوئ یو بل سره دی د منافقانو په باره کې فرمایلي لهذا دا ډېر بد عادت دی چې په اشارو او په سترګو کې یو بل سره خبرې کوي او د بل چا خلاف څه خبرې کوي دام غیبت دی یو قسم غټ لهذا مه کوئ داسې نو دلته کې الله فرمایي چې دا به کوئ او لکه احرام په حالت کې تاسو ښکار به کوئ ان الله یحکم ما یرید بېشکه چې الله حکم کوي تاسو ته هغه چې د هغه کومه اراده وي الله پاک تاسو د خیر خبرې کوي د انسانانو د خیر خبرې کوي د مؤمنانو د خیر خبرې کوي لهذا تاسو په دې کې فایده ده بل بعضې وخت کې به تاسو په ظاهر کې د هغه خپل نقصان ګڼئ لکه واده خلافه کتاب راځي چې تا یو واده کړي وي یو شی دې خرڅ کړي وي او بیا تاله بل څوک زیاته ګټه درکوي او ته د هغې نه مکر شوي ځکه چې 1 لک روپۍ ته زیاته میلاویږي نو واده خلافي دې وکړه که نه نو تا ته خو 1 لک روپۍ زیاته میلاویږي خو واده دې ماته کړه نو بس د دې د وجې نه ته چې کوم دی نو سخت ګناهګار شوې دلته کې الله پاک فرمایل چې الله پاک چې کومه اراده لري نو هغه ستاسو د بهترۍ د آخرت په لحاظ سره او بعضې به د دنیا په لحاظ سره خو تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ اوس الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو وروړی دی یعنې ایماندارو خلکو ته الله پاک خطاب فرمایي لا تحلوا شعائر الله بې حرمتي مه کوئ د الله د نشانو ولا الشهر الحرام او نه د حرمت والا د میاشتو دا دو خبرې دې کې راغې شعائر الله څه ته وایي شعائر الله د الله چې کوم کور دی مثال دا شعائر الله کې راځي نشانی دي خاص بیت الله شریف شو مسجد نبوي شو یا صفا مروه شوه یا داسې لکه مسجد شو دام د الله کور باندې حسابېږي لهذا دې به حرمتي مه کوئ او یعنی د دې څیزونو ډېر خیال ساتئ د الله پاک نو دا د دې وایي شان نزول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله عمرې ته نیت وکړو اراده وکړه په 9 هجرې کې نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د زرو صحابه احرامونو تړل او روان شو چې کله مکی معظمې ته نږدې شو ته سوال جواب وکړو چې موږ د عمرې په نیت راغلي یو او موږ ته اجازه راکړئ کفارو که نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا جواب هغه یکدم بس د جنګ تیاری شروع کوي وي چې موږ قطعا تاسو له اجازت نشو درکولی لهذا بیا پای کې کسان تل راتله پای کې معاهده وشوه صلح حدیبیه وشوه نو هغه شرایط ډېر سختو د کافرانو له طرف نه په ظاهر کې خو باطني طور باندې الله پاک هغې ته فتح او نصرت فرمایل ولې چې د مسلمانانو لپاره هغه معاهده د فتح او د نصرت ګرځېده او هغه وروسته په خپله بیا هغه خپله معاهده په خپله ماته کړه کفارو او د هغې د وجې نه الله پاک مکه معظمه فتح کړه لهذا کله چې دی بیا په دویم کال په هغه کال خو دی بیا هغه خپل احرام مات کو په ډېر تکلیف سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم سره
او هغه ساروي چې کوم دی نو هغه حرم ته ولېږل او بیا چې کوم دی نو سرونه وخورېل او بیا چې کوم دی واپس راغ پاغه کال واپس راغ تاسو ټول خبره کوم پاغه کال واپس راغ په دویم کال دی بیا لاړ دی سردا معاهده شي و چې اوس تاسو واپس لاړ شئ په دویم کال تاسو به راځئ په احرام په حالت کې خو صرف 3 ورځې به تاسو ته اجازه دي او ځان سره به غشي لینده او دا سیزونه به نه راوړئ صرف یو توره به راوړئ دا توره خو د هغې یو خپل دغه و که نه دا خو د هغې یو خپل پهچانو نو اسلحه او د جنگ په نیت به نه راځئ نه به ډالونه راوړئ نه به غشي راوړئ نه به لیندې راوړئ نور د جنگ سامان به بالکل تاسو سره نه صرف یو تورې سره به راځئ هغه به په میان کې دننه په لاس کې به مو توره نه نیولي بنده به لہذا 3 ورځې به تاسو لمونږ لار درکوو مونږ به په ډډه شو تاسو به راشئ طوافونه به وکئ عمره به وکئ او بیا 3 ورځې پس به د دې ځای نه وځئ کله چې دی بیا د وعدې مطابق هو رسول الله وسلم خو د وعدې ډېر سخت پابندي به کوله نو دی بیا لاړ نو په لار کې د دې نه مخکې یو داسې واقع شوي وه چې کله دا صلح حدیبیه وشوه نو صلح حدیبیې نه پس خو بیا صلح وشوه په منځ کې د کافرانو یو سړی و چې هغه ډېر زیات په زړه کې د هغه کفر او په ظاهر کې هغه منافق و هغه ایمان راوړو او راغو مدینې ته خپل سامان مامان یې راوړو او هغه هلته خرڅ کړو په فایده باندې خرڅ کړو په منافع باندې خرڅ کړو په مدینه منوره کې او بیا هلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو او وی چې زه ایمان راوړم او داسې چې الله رسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی اووتو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې وی دا سړی وی په صحیح معنی کې مسلمان شوی نه دی وی دا په ځکه کفر دی کفر دی هغه په خبرو پیښ شو او بیا دې چې کله واپس لو نو الته بار د مدینه منورې نه د مسلمانانو چې کوم اجتماعي د بیت المال هغه خان سره د غړي بيزي سره دی هغه ځان سره په مخه کې دغه سړي په مخه کې چې صحابه ته واپس رسول الله سلام ته خبر راغو نو هغه خبر چې را رسیدو بیا دای سو تیاری کوله واپس تو هغه بیا د قابونه واپس بار وته تختیدلو مال بویلو دې چې کله واپس لاړو بس دې خو لاړو نو غوڅو نو وته په دیم کال باندې بیا چې کوم دې رسول الله سلام سره د صحابه بیا عمره لفلو د وادي مطابق 3 ورځې اجازه دی ته ملو شو دی چې په لار روانو نو چې کله ته مکی معظمه ته نږدې شو نو الته ورته پته ولګي چې دا د هغه سړی هغه مال او دلته سریږي لہذا دی دا کوشش وکړو چې په دې باندې حمله وکړو او دا مال چې کوم دی دا مونږه ضبط کړو ولې چې خو زموږ مال را تختول دي الله پاک دلته کې دا فرمایي چې ګور څومره الان کې بدل په پوره دی خدا الله حکم به پوره کوي هغه چې الله سو حکم یې هغه بیا پوره کوي الله پاک فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا بحرمت مکوي شعائر الله د یعنی نیازونو د کعبه کم کعبه شریفه په حدودو کې چې کم ساروی ګرځي دا غي به تاسو به حرمتي نه کوي دا د الله د کور د پاره بازي وقف شي وي تاسو ته پته نه لګي یا رچا سارو باغی په مې پر مړې کې به ولا سنه خواچولا یا یو کېړې به ولا زولند کا یا به ولا پک سيو لوټکي غونته زولند کو خدای حرم شریف په نوم چې به سم مختصر کونو سپړې به ولا واچو په مړې کې به ولا واچو چې دا د حرم شی دی لہذا غي توبیا چا څنګه نشو کولی کړه دا به نه خبره نو لہذا وې د تاسو سارو ډېر خیال ساتي هغه تاسو نه ذبح کوي او نه بیرانی سي نه برا کوي دغه حرمت خو مخ کې بیان شو چې لکه تاسو ښکار بنه کوي دا هغه شاعر چې د نیاز د کعبه چې کوم سيزونه دي دا یې بم خیال ساتي ولل قلائد چې داغي په مرو کې یعنی پټي ځلندې شي وي د نخې د پاره د حرم شریف ولا امین البيت الحرام او نه هغه مال چې روان وي بیت الحرام ته یعنی د الله کور طرف ته کوم مال روان وي یبتغون فضلا من ربهم تاسو تلاش کوي
فضل د خپل رب ورضوانا او د هغه خوشنودي واذا حللتم او چې کله تاسو احرام کوس کوي فاستوادو نو تاسو بیا ښکار کوئ بیا ښکار کولی شئ بیا تاسو ته د ښکار اجازت ملاو شو چې کله تاسو احرام کوس کوي عمره برابر کوي یا حج برابر کوي نو د هغې نه پس بیا تاسو ښکارم کولی شئ او حلال څیزونه په تاسو باندې بیا ټول حلال شو د ښکار څیزونه حلال شو دلته کې الله پاک دا وفرمایل او دغه نه منی که الله پاک چې تاسو کار مه کوئ چې یعنی د الله په کور په حدودو کې تاسو راغلي او د احرام په حالت کې او تاسو د هغه په مال باندې ورجپټه شئ او هغه ته ضبط کوي یا ته دغه کوي لہذا الله پاک چې کوم دی اوس الله پاک دا فرمایل او هغه د مخکینی آیات کې الله پاک اوس هغه طرف ته اشاره فرمایي ولا یجرمنکم شنعان قوم او نه دی آماده کوي تاسو دشمنی د یو قوم ان صدوکم چې هغه منې کړي وای تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه یعنی د بیت الله شریف نه ان تعتدو په دې خبره باندې چې تاسو زیاتې وکړئ په هغې باندې اوس یعنی الله پاک دا فرمایل چې یعنی تاسو خو هغې د بیت الله شریف نه منې کړي وای خو تاسو اوس داسې مه کوئ چې یعنی تاسو خپله وعده ماته کوئ او هغه باندې را باندې کوي او مطلب دا هغه قتل کوي یا دا کوي د الله د وعدو پاسداري کوي او د الله د کور د حرمت پاسداري کوي شعائر الله کې الله پاک دا ذکر فرمایلو چې د دې پاسداري کوي او زیاتې وردا بیا په زیاتی کې حسابيږي چې چا د عهد او پیمان وعده خلافي وکا یا د الله د کورونو او د سيزونو حرمت یې ونه ساتلو لہذا دا ټول بساتي او الله پاک فرمایل چې وتعاونوا على البر والتقوى او تعاون کوي په نیکۍ کې او په پرهیزګارۍ کې ولا تعاونوا على الاثم او مکوي تعاون یو بل سره یعنی مدد مکوي په د ګناه په کارونو کې والعدوان او د زیاتی او د ظلم په کارونو کې واتقوا الله او یریږي د الله نه ان الله شدید العقاب الله پاک چې کوم دی نو هغه ډېر سخت عذاب ورکون کړي ذکر صلی الله پاک یو څو خبرو ذکر فرمایلو یو خدا چې الله پاک دا فرمایل چې د یو کوم دشمنی تاسو عیبان یعنی د دې خبره نه منې کوي چې تاسو یعنی پای باندې زیاتې او سوکي د حد نه بس تاسو یې منې کړی وي بیا معاهده وشوه لهذا تاسو چې کوم دی اوس قتل غارتګیری الله پاک اجازه دلته کې ورنکړو بیا الله پاک فرمایي چې وتعاونوا علی البر والتقوى او تعاون کوي یعنی مددگار اوسئ د یو بل په نیکۍ کې او د تقوا په کارونو کې اوس دلته کې الله پاک فرمایل چې تاسو چې څوک هم نیک کار کوي نو هغه سره مدد کوئ دا هغه مرسته کوي دا هغه د خبرې که خلک مخالفت کوي تی مخالفت مکوه ته بلکې دا هغه مرګري کېږه او هغه کار چې وشي نو په هغې کې به بیا ستا هم حصه وي لہذا مثال یو نیک کار کېږي یو لار جوړېږي یا یو جومات جوړېږي خو هغې کې د چا برخه نه وي د چا ځای نه وي د چا دغه نه وي یعنې د چا حق پکې نه والي کېږي حق پکې یو خدای چې د بل چا حق یې ورته پکې دا خو بیا ظلم شو لکه د چا ځمکه راورته وایه چې یاره خیر دې ورکړه که نه ورکړه په خپله ورکړه هسې ورکړه ته به مفت چا له ځمکه یو چټاکی ورکړي نه ورکړې لہذا تاسو په کار دی چې ټول مسلمانان بیا هغه له عوض ورکوي پیسې راغونډې کوي هغه له ورکوي بس ځمکه ترې واخلئ بیا لار جوړه کوي که جومات جوړوئ هم پیسې راغونډې کوي ځمکه والا واخلئ نو بیا جومات جوړ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد نبوي جوړولو نو هغه صحابه ورته ځای وښولو رسول الله وسلم اوښه مبارک هلته کېناست هلته یې قیام هم وکړو بیا هغه ځای چې کله خوښ کړو نو هغه هلته کې څه داسې قبرونه مبرونه مو هغه بیا روان شوي وو او بیا د کجورو داسې څه روان شوی غوندې باغ و هغه د دوو یتیمانو ماشومانو
عین اجازه غوښتي ولا په خوشحالي اجازه کوئی مونږ دا وقف کړی دا الله تعالی لپاره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا یتیمان دي لہذا هغه له بیا دا غي عوض ورکو چې صدا وخت سره پیسې کې دي هغه ولا ورکي او بیا الله مسجد جوړ کړي دا نه چې په لار کې مسجد جوړي نن سبا تاسو ګورئ د سړک د پاسه په مسجد روان کی او چې بیا کله د سړک توسيع کیږي یعنی پلانواله کیږي حکومت هغه سړک دا کوي خلک بروزي جلسونه به شروع کی وی جمعه روان کو وی دا ډیر ظالمان دي وی دا داسې دي نو ولې په لار کې جمعه جوړي جمعه او د سونو زیر لار به تنگ کیو پای کې ورو د سونو زیر او باسي لار به تنگ کی هغه تکي دا ټول جرایم دي فرمایي چې د دې لپاره به تاسو جمعه چې جوړوي هغه لپاره خو کله او سمز بکواري تاسو په سرکاري ځمکه باندې جمعه جوړوي دا الله کور چې جوړوي په خپل پیسې خرج کوي کنه ځمکه ولوالي بیا جمعه جوړ کوي چې ډېر شوق ولې د ثواب ګټلو نو تعاونوا دغه شانتي هر نیک کار چې څوک کوي کنه دا سره لاغه مرسته کوي اوس دلته کې یو خبره دارا چې د ټول دنیا انسانان که تاسو ګورئ نن سبا هغه یا د قومیتونو په سر باندې جګړه کوي دا پښتون دی پنجابی دی او دا فارسی باندې کنه دا سندې دی دا بلوچي دی او هغه که په حق یو که په نه حق دا په سر ولاړی او د دوست ور سره ولاړی نو اسلام د دین دغه وکړو د رنگ او نسل په بنیاد باندې کو څوک کوي چې دا زما قبیله له دا هغه قبیله له په نه حق باندې لګیای داغه مرګرتیا نه کوي دغه شانت هر هغه کار چې هغه د نسل په بنیاد د علاقیت په بنیاد باندې یا هغه د رنگ او نسل لکه عربي دی عجمي دی دا پښتون دی دا پنجابي په دې نسل په اعتبار سره دامنه دلته کې الله پاک ګوره صرف داو فرمایل ټول مسلمانانو ته یو حکم فرمایلو چې د نیکه په کار کې به یو بل مدد او نصرت کوي بس په دې به تاسو ناراضي کېږم ولا تعاونوا على الاثم او د بده په کار کې به یو بل تعاون او مددگار نو سیږي یو سره په چا باندې ظلم کوي نو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې د ظالم او د مظلوم مدد وکړي اے مسلمانانو نو صحابه تاسو کو صحابه دا تاسو کو چې یره د مظلوم خو مدددار چې هغه مونږ ورشو او دا مرسته وکړو وې د ظالم مدد څنګه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ظالم د ظلم نه روکاو کوي دا غلا سونی صحیح چې هغه ظلمونه کی په مظلوم باندې دام تاغه سره خېګړه کوي ولی که چې هغه دا ظلم وکړو د دې په وجه باندې په جهنم کې سوځي دا ته سره نیکی کې کاغه په ظاهره کې خوې چیرې دا خو ما سره دی بد کوي او دې چې تار ظلم نه منې کوي نو هغه ته په ذهن کې دا خبره کینو چې بیت د الله نافرمانی کې او د دې په دغه کې بیا ته په آخرت کې وتا ته عذاب ملاوي کو دنیا کې ته ملاو نم شو زوروري قوت طاقت والے حکومت والے خو بیا به آخر تک خو بیا تاسو سره سمني بیا به الله ته څه جواب ورکړي لہذا الله سبحانه وتعالى او فرمایل چې تعاون او مدد به تاسو د ګناه په کار کې یو بل سره نه کوي اے مسلمانانو دا د مسلمان شان نه دی ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره فیصله ما تاسو قابل ورزم د یو يهودي او د مسلمان خبره بیان کړې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري په سلسله کې جګړه واغنه پلکوست رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې دا ولې څه دا سمو کوي او مال په نور پیغمبرانو باندې فوقیت مرا کوي دا سي فوقیت چې پای باندې راغی کمواله محسوسيږي لہذا تاسو ته دا وایي چې دا ټول د الله پیغمبران دي او الله را لېګلي دي موږ ټول منو واتقوا الله نو سپدي خبرو کې او یریږي دا الله نه ان الله شدید العقاب بشکا چې الله دې سخت عذاب ورکون کې دي دا الله عذاب ډېر سخت دی
که چې نافرمانی مو کړو د الله اسم نشي کولی لیکن تاسو ته خپل داغي نقصان دارسي چې بعضی وخت د ظلم د وجه نه خو الله پاک وي ظلم زیاته داسي یو دغه چې د دې دنیا کې الله پاک سزا ورکړي دا یو داسي کار دی چې او یو تکبر چې چا کړی وي هغه الله دلته ذلیل کوي په دنیا کې دا یاد ساتي د مرګ نه مخکې به دې ذلیل کیږي چې چا تکبر کوي څوک او کوم خلک چې ظلم کوي نو الله پاک به ضرور دلته کې اغلب سزا په دنیا کې ملایي او په آخرت کې هم ورته ملاوي لہذا الله پاک فرمایي چې او یریږي د الله نه ان الله شدید العقاب بشک الله پاک چې کوم دینو اغا ډیر سخت عذاب ورکون کړي صدق الله العلی العظیم الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي یا الله زموږ د اناس په خپل درگاه قبول او منظور کړي په دې کې زموږ د څه کمې زیاتې شي وي هغه راته معاف کړي یا الله په معنا او په مفهوم کې یا په څه قسم کمې زیاتې زموږ نشي وي هغه مونږ ته معاف کړي مونږ نه کارونه والي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران یا الله شفایاب کړي یا الله څومره قرضداران د قرضونو اخلاص کړي د چا څه شهري حاجات د خپل غیبي خزانه وته پوره کړي د حق والا د رزق فراخ سبب د ټول مؤمنان مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکړي په آخر کې مدازي بشانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله